په مدینه منوره کې आवाज وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي د پلار او د نیکه دین پرېږدي او مسلمان شي د هغه په دې سترګو کې داسې څه چل یو بوډۍ ښځه وه هغې وی چې اوفوی ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تېر کړی اسه نه چې په دې اخر وخت کې مې په هغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چېرته غرقه نه شم خپل د زړو ښځو چې سلت کوپړی وي هغه یو پنډوکی تړلی دی او د ښار نه بار وتې ده چې دې ښار ناړو تختم چې په دې پیغمبر مې سترګې ونه لګي د پاسا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم را چراغ ہے بوڑھائی سکے بچیا سے پختنی کے داسی میں اوریدلی چې دی مدینے منورے تے او پیغمبر راغلے محمد نامه دا او د پیغمبرای دعوی کړی دا چې 50 سترګې ولګي د پلار او نیکه دین پریدي او بس مسلمان شي نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیرا کړی دا یعنی د بوتانو عبادت می کړی اسنه چې په اخر وخت کې پیغمبر باندې بزما سترګې ونه لګي حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې یاره بوډۍ ښه سوچ خو دې کړی دی وسکه ویل تخت ما غزور کله لري چې ښکاری دغه ته زما چې پیغمبر ونه ګور او دا پندوکې نه شمړې کمزورې ما حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پندوکې به زه در سره یوس وی چې ډېره مهرباني بدی پیغمبر ور سره پندوکې په سر کې خو او په لار روان دي او خبرې کوي چاکلی تورسه د پندو کې کې خو دی بډای والا څه پیسې ورکولې چې دا والا تا ما سره دا ورته بډای خبره دا چې زه داسې مزدور ما چې دې پیسو مزدوري کوم کبیا دم کله خدمت په خیدل زب کله کله در ترازم او بس پندو کې نه کې خو زه در نظم ویل خبرچیا یو خبره خو واوره ته خو ډېر بې مثاله ښایسته ځوانې نو دا یو نصیحت مې پړو لیکه چې هغه پیغمبر نه ځان بچ ساته چې تا چېرته خراب نه کړي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې بوډۍ ډېره ښه ده والله که نه قسم راته وخوره چې پیغمبر ته به نږدې نه ورځې حضور علیہ السلام ورته فرمایل بډای قسم نشم خوړی خو نه به ورنږدې کېږي وی چې نه قسم دې نه خوړلی بیا دې پرېږدم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بډای پیغمبر هم زه یم هغې ویل ما ته یې ویل هغه زه یم بس بډای ملته ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله د پیغمبرای د دین لوی دلیل بل څه کې دی شي چې سړی دې لالچا یو بېکسي او بېوسې سره پنډوکې په سر ځلیلی وي